الرحمن الرحیم. باب اللعان، باب دے پا بیان دے لعان کی کٹنگ کئی کا څنګه کټ کیږي کا. مولوی صاحب تر اوسه د ظهار بیانو او منګه مناسبت ویلو د دواړو چې دواړه نکاح ختمي، خو لعان کی چونکې د حد معنی ده کچری د ښځې علاوه بل ته دا خبرې کړې وي نو حرمت منع پکې ډېره ده د ظهار په مقابله کې، نو ځکه بعد الظهار ذکر کوي. بلیان خپل معنی ده طرد، شړل، لرې کول. لعنت معنی ده د الله د رحمت نه لرې کېدل. توجه کوئ لکه او اصطلاحي تعریف د لعان چې شهادات تجري بین الزوجین مقرونه باللعن والغضب. ما تلک برو ګورې لکه تعریف نه مخکې ځان لکه پوهه کوي. کله سړی په ښځه باندې د زنا تهمت ولګوي، ته زناکار یې، ستا دا کم بچی چې دی دا زمانه نه دی، نه ښځه باندې تهمت دی، بیا ښځه قاضي صاحب لځي، قاضي صاحب ما باندې د زنا تهمت لګولې، ثابت دی چې څلور ګواهان دی راولي. نو که څلور ګواهان رال اوس بیا خو حد زنا به په ښځه باندې جاري شي، او که څلور ګواهان یې رانه وستل نو ښځه ځان بری کولو دپاره به اوس د خاوند سره لعان کوي. طریقه به دای اسانه مسله ده چې قاضي صاحب به خاوند ته وایي شروع وکړه، څلور پیرې قسم وکړه، څلور پیرې به دا لري که څلور پیرې به دا سړی داسې قسم وکړي اشهد بالله انه لمن الصادقین انی لمن الصادقین، زما دی په الله باندې زه ګواهي ورکوم د الله په ذات باندې چې زه د رښتونکو نه یم په هغه کنځلو کې کوم مې چې دې ښځې ته کړي دي، په هغه نسبت کې کوم مې دې ښځې ته کړی. او که چېرې زه دروغ وایم په ما دې د الله لعنت وي، دا به پنځمه پیره کې ووایي، څلور پیرې به هغه وایي، پنځمه کې به دا ووایي. بیا چې سړی دا وکړي بیا به ښځې ته متوجه شي، ښځه به دغه شان وکړي چې ده کومه خبرې کړي زما دې د الله په ذات قسم وي، زه ګواهي ورکوم د الله په ذات باندې دا د دروغجنو نه دی. پنځمه پیره کې به وایي که چېرې دا د رښتیا وایي نو په ما دې د الله غضب وي. دې کار ته لعان ویلی کېږي. اوس پوه شولئ، لږ متوجه شئ. دا لعان چې که نه دا سړی را پاڅېږي اصل کې به ښځه باندې د زنا تهمت لګوي، نو که دا یې ښځه نه وی بل څوک وی او دې سړي ثابته کړی نه وی نو به دې سړي باندې به حد قذف جاري کېدلې هسې کوړی داسې ده که نه. او که ثابته کړی وی بله ښځه وی نو بیا په هغې باندې حد زنا جاري کېدله، داسې وه که نه. نو چې کله د ښځې او د خاوند ترمنځ لعان وشي نو په حق د سړي کې به داسې وشي چې لکه په ده باندې حد قذف جاري شو، او په حق د ښځه کې به داسې وشي لکه دې باندې حد زنا جاري شو. بعد اللعان به داسې شي که. اوس پوه شولئ، اوس یې تعریف واورئ. شهاداتن، دا شهادات دي که نه اشهد بالله تجري بین الزوجین جاری کیږي مقرونه باللعن، یو کې لعن وي د سړي په حق کې خیلم وي، او غضب او د ښځې په حق کې بیا څه وي غضب د الله دی. قرآن کې سبا سورې نور کې دي که نه. ګورئ ورته اوس مولوی صاحب شرط ولدا دی لعان دپاره. لعان به هله کېږي چې ښځې یي او دا کار یې کړی وي، یعنې ښځې سره لعان وي، پردۍ سره نه کېږي. رسۍ پې حکم یې دا دی چې لعان نه پس طلاق باین واقع کېږي. د دې بیان به کوو. ښځه به د خاوند نه جدا شي، او شرط رکن ورلدا دی چې شهادات بی او مؤکد بی په یمین باندې. راسي په خبره باندې راځي والله. قال قدري مولا فرمایي اذا قذف الرجل امراته، دا خو بيخي آسان دی، صریح الفاظ زنا ول بیان کوي. کله چې کنزل وکي سړی ښځې ته د زنا چې تا زنا کړې ده، نور یوه مسله شوه. دویمه وهما من اهل الشهادة، مولوی صاحب برګورې دا مې نه ویلي. شرط دا دی مولوی صاحب چې دواړه به اهل شهادت وي، ښځه به هم اهل شهادت وي او سړی به هم اهل شهادت وي. ځکه لعان چې دی دا اصل کې شهادت دی، نو هغه څوک به کوي څوک چې اهل شهادت وي. نو که څوک اهل شهادت نو بیان را روان دی، بیا هلته د لعان مسله نه وي، صبر ورته وکئ. دوه شو. دریم والمرأة ممن يحد قاذفها، دریمه مسله دا ده چې دا ښځه هم داسې ښځه وي. پره ګورئ هلکه
کله خاوند نه علاوه چا د زنا تهمت په لګولې وي او نه وې ثابت کړي نو په قاذب به حد قذف جاری کېدل دا بده څه خزي نه که خزه د څه خزوا چې څوک د زنا کنزل وکي پاغه باندې به حد قذف نه جاری کیږي نو که خاوني وکي لیان به نه جاری کیږي خبره پوه نه شولې یوا اذا قذف الرجل امراته بالزنا دویم وهما من اهل الشهاده درم والمراه خزج ممن دا خزنوي یو هغه خلق نه یو حد قاذفها چې داغي قاذف حد کیږي ځینې وخت سره خزا یا سره داسي کڅوک ورته د زنا کنزل وکي به هم قاذف حد کیږي نه راځي را لکه دا درې مسلې شولې دا ولی تعمیم کوي او نفع نسب ولدها دا زنا کنایي ده نسبت د زنا کنایي ده یا نفي کی نسب د ولد د خزي د ځان نه چې د ازمانه نه ده پیدا سمانه زنا دي کړي دا غینه ده سلورمه مسله دا خدا دا نفع نسب ولد اول سره شوخه سلورمه وطالبته خزم مطالبه قاضي صاحب نو کی بموجب القذف چې د زنا کنزل اراده کړي وس د دې حکم جاری کا نو حکم دار سلورو مسلون فصف علی اللعان سلیمانی لعان ده راضی اوس د هرې مسلې وضاحت تا صاحب د هدايه ولا خبر ادا کې ټول بر ګوري چې زمنګ د حنابه بنسبت باندې لعان په حقیقت کې شهادت ده خو مؤکد ده په یمین باندې اشهد بوي مؤکد پچا ده نو څوک چې اهل شهادت وی هغه اهل لعان دي امام شافعي رحم الله وی چې نه جی اصل کې دا لعان چې دا یمین دی قسم خو مؤکد دی په اشهد شهادت باندې نو څوک چې اهل یمین وی هغه اهل شهادت وی وګورئ والاصل وصلى ان اللعان عندنا لعان زمنګ د حنابه بنسبانی شهاداتن د شهادت وی مؤکدات بالایمان په ایمان باندې مؤکد وی مقرونه باللانی دا اصل کې تعریف دیکھا او دا په پیوستي دلان سره سړی بلانت وی او د سړي په حق کې ما درته ویلو څه بي قائمه قائم بوي په مقام د حد قذف په حق کې د سړي په حق کې لعان چې وشو ګویا به سړي باندې حد قذف جاری شو ومقامات د زنا بي په حق یا په حق د خزه کې ویلې میو کنه الک تاسو وایي چې دا شهادت دی یعنی رکن پکې شهادت دی یمین صرف تاکید د پاره دی د بر دلیل څه دی واورا لقوله تعالى قال الله پاک فرمایي ولم يكن لهم شهداء والذين يرمون ازواجهم برګوري سورې نور کې دي کنه والذين يرمون ازواجهم د زنا نسبت خزو ته وکي ولم يكن لهم شهداء به دي خواندانو سره گواهان نوي الا انفسهم مگر زانونه توجه او اصل دا چې مستثنا دي د مستثنا منه د جنس نه نو فشهادتهم څنګه ولم يكن لهم شهداء مستثنا من هودا الا انفس دایسه مستثنا نو دسی بشي نوی ور سره شهدا مگر زانی گواہی انفس دا گواه بشي او گواه چې سره جوړي کې بچا جوړي کې په شهادت باندې نو پته ولګي د شرط څوک شو رکن څوک شو شهادت شو کنه پوه نه شولې په خپل وی ول استثناء چې دا انما يكون من الجنس ني او جنس يعني جنس د مستثنا منه نه مستثنا منه شهدا وانه انفس بم شي یعنی دا سړی چې څه کوي دا شهادت ویلنده دا رکن شو او بل آیات خو خصبا دی وقال الله تعالی فشهادت احدهم اربع شهادات غره فشهادت وتویلی پته ولګیدل چې رکن څوک دی شهادت ده نص على شهادت نص کړي په شهادت باندې پات شول یمین او فشهادت اربع شهادات بالله مرسل اشتره کنه نو نص کړي په شهادت باندې هم او په یمین باندې هم نفقلنا من ويركن په شهادت ده خود مراد چل مؤکده مؤکد بالیمین باندې ثم قرن الركن به ملسب د سړي په حق کې با رکن داسي چې لعن بوي په ما دي د الله لعنت وی کما دروغ ویلی دا مې ویلو کنه شروع کې کچری ز دروغ جنې په ما دي د الله لعنت وی تاسو وکنه وجه څه د مولوی صاحب سړي لعنت ډیر نه کینو د لعنت ټکی نه یریږي او به بد سړی داسي شي گویا د لعن نه پس چې حدي غضب به جاری شو او د خزي په حق کې بغضب وی غضب الله عليها دا څنګه کنه قران کې ولې غولانتونه په یو بل ډیر وي هغه نه دومره نه یریږي ښا
او دغه په حق کې بداسي لکه چې زنا حد په جاری شو. ثم قرن الركن بركن بوسکلو بجانب د سلی کې دلان سره لو کان کاذبا کجر سره دروغ جنی نه په ما دي لعنت وی او هو قائم دالعان بقائم بحق د قائم مقام حد القذف په مقام د حد قذف کې بحق د سړی کې وفي جانبها کې بغضب ور سره ملګری کوي او د لعان بقائم په مقام د حد زنا اذا ثبت هذا کله چې دا خبره ثابت شولې دا خو سره متن کې ویلې نه وي دا کسی ټوله صاحب دی د ځان نو کله حاصل اداو چروکن پکې شهادت دی یمین ولا صرف تاکید دی د څه وکنه په حق بعد اللعان په حق د سړی کې حد قذف او په حق د خزه کې حد زنا دا دوه خبرې صاحب دی یو کړلې اوس متن د زی ګورې وتا اذا ثبت هذا نقول لا بد ان يكون من اهل الشهاده منګه دویمه مسله کړي او هما من اهل الشهاده کړي وکنه ولی ملي سب لعان شهادت دینو او شهادت خبره باغه چي څوک چې اهل شهادت وی څوک چې اهل شهادت نه دغه گواہی قبليږي نو که خزه اهل شهادت نه وا سړي باندې به حد نه جاری کیږي الیان به هم نه کیږي څه باندې کیږي او که سړی اهل شهادت نو به هم لیان نه کیږي به به څه کیږي قصې روانې دي کم دې دي لأن رکن فی ذکر رکن بدی لیان کی شهادت دے نو چې شهادت په رکن دے نو هغه څوک به د لیان اهل څوک چې د شهادت اهل وي نو ولا بد ان تكون ضروري ده چې وی دا خزا چې وی دی دا خزا من دا شان یحد قاذفها چې دا غي قاذف د حد کیږي او د برګورې لکه څوک چې اهل شهادت وي او څوک ورته د زنا کنزلو کې او ثابت نه کی به قاذف حد کیږي ها او څوک چې اهل شهادت نه او به ورته د زنا کنزل څوک کې او ثابت نه کی به قاذف حد کیږي نه پیږي کنه نو چونکی د لیان په حق د سړي کې د حد قذف بشان دي نو کدا خزه د سی و چې بل چا ورته کنزل کوله هغه حد قذف به نه جاری کېدلو نو که خاون و توکل لیان به نه جاری کېږي ځکه لیان به د حد قذف ده کنه نه رسې په لانه داليان چې قائم دي په حق د زوج کې مقام د حد قذف فلا بد من احسانها نو د خزي احسان ضروری دی بر لرا شي خزه کله محسني ويجب بنفي الولد دا غدوم ټکیوخه چې دا زوی دا بچي چې د ازمان نه دي نو واجبي ګلیان بنفي ولد باندې هم ولدم په حقیقت کې کنزلی چې زنا دي کړی دا لانه لما نفى ولدها ذکر کله چې سړی نفي کو ولد د خزي نو بدی صورت کې را سړی صار قاذفا دا کنزل کون کې و ګرځیدل له خزي دا ظاهرا ظاهر کې د معلومیږي چې زنا دي کړی دا مطلب دی اعتراض چې وسړي اول خزي ته جستا دا کم بچي دي د ازمان نه دي توجه دا هونه د ضروری چې تا زنا کړی دا مطلب دی شي ولی دا احتمالم بګشتا کنه چې ته چا چیرته په شوبه کې وتی کړی وي او دا بچي دا غي نه دي چا په نه د زنا نسبت متيقن شو شبهه را لکنه او چې کله شبهه راشي حدود ختمي کی کنه او لهان باغ د سړی کی حد دی کنه چې حد دی نو بس ختم نشي لهان دی نه کنه څنګه تاسو لهان ثابت وای په سوال پوه شولې جواب توجه نسب دوه طریقو سره ثابتيږي یو دا چې کله صحیح نکاوي یو دا چې کله شبهه نکاوي لکه خزه شبهتن وتی شي څه شي به نسب ثابتيږي خدا دویم چې ده خزه شبهتن وتی شي دا اصل کې ملحق دی د اول سره نکاحي صحیح سره تاسو نه پیږئ دا دویم د چا سره ملحق دی اول سره نو تر څو چې دا دویم ثابت شوی نه صرف په شک باندې د اول سره ملحقيږي نه او دلته خو شک دی صرف نه دویم سره نه ملحق کوو دا نه سب صحیح کوو نه چې نه شي صحیح کوله بس خالص زنا نسبت دی خو نه درنه کوله کچي څو شینو سره نسب ثابتيږي یو نکاح سره یو شبهه نکاح سره چې یو خزه شبهتن وتی شي لکه یو سړی په بیت کې اول شپه پردی خزه په کملاس سیدا او هغه ودوا تا چې ورله دی ول خپل میدا بس ورته ورغزي کو چې هغه خېدل نوم دی ول رسول او دا ځړې پیله یخ کو
وې د هغې نه حمل جوړ شو بې بچی پیدا شو د ښځه شبهتن وتې شوې ده نسب به اوس ثابتېږي هغه غیر شاده شده وه مثلا نسب به اوس چاته ثابتېږي دی واتی ته ښه نو ګورې دا دویم قسم شو نسب کله په صحیح نکاح کې ثابتېږي کله په شبهه دلته اوس هم پوه نه شوئ خو دې دویم کې چې ثابتېږي بره ګورئ هلکه دا د اول سره څه دی په دې هم پوه شوئ بے قانون دار چې ملحق اله ثابتېږي چې کله حقیقت کې صحیح طریقې سره متحقق شي اله ملحق ثابتېږي او اول سره به ملحق کې او چې کله صرف بس شبهي احتمال وي او تی دا دویم ثابتې او به اول سره ملحق بیکار نه کیږي بیکار دلته چې سړی وته ویل چې دا بچی ستا زمانه نه دی دلته اوس ته په شبهې سره دویم ثابتې او به اول سره ملحق او دا نه کیږي چې نه کیږي نو بس دغه یو شی ته جوړ شو چې دا زنا دی کړی یاره اوس هم نه پوهېږئ دا چې زه دغه شان روان باندې خبرې ونه کړم تاسو پې نه پوهېږئ وهذا وجه دا ده لأن الاصل ذکر طالبي دور نه زه تېر شوی یم او ښه وران طالب وم نو په دې قصو پوهېږم چې کله توجه برابرېږي وهذا باجیګانې به وایي دا وران ورانې خبرې کوي دا بیټ کې چې وتې کړه دا باجي وه نور هم سمه کوي دا یې ولې کوي اسې کوم اوس تاسو ته دلیل هم نه ویم چې دا ورانې ورانې خبرې ولې کوم وهذا لأن الأصل في النسب وهو الأصل بنسب کی فراش صحیحه دے صحیح نکاح والفاسد دا شبهه ما او ته شبهه نوم ورکړی دا فاسد چې دا ملحق د به د صحیح نکاح سره اوس پوه شولې نو اوس راشئ فنفي عن الفراش الصحيح کله چې سړي د فراش صحیح نه نفي وکړه چې زمانه نه دی ما نکاح کې ته نه وتې کړی چې د هغې نه بچي نو به دا قذف قذف دی کنزل دی ترڅو کنزل دی ترڅو چې دا شبهه نه ثابته شوي دا فاسد کوم چې ملحق دی اول سره دا نه خو الله ثابتېږي چې یقیني وي دلته خو نه دی نو وایي دا به د فراش صحیح نه دا به قذف وي حتی یظهر الملحق به تر دې چې ظاهر شي هغه څوک کوم چې دی صحیح سره ملحق دی یعنی فاسد یعنی شبهه هغه ظاهر شي او هغه ظاهر شوی دا صرف او صرف احتمال دی ځکه په دې مادو کې او یام نمبر ماده ده نرشته 67 نمبر ماده بهم غلط 73 نمبر ماده لا عبرت بالتوهم توهمات الاعتبار نشته دا هو هم دې صرف الک قدرت مول اخره کې ویلی او طالبتهم بموجب القذب خزه مطالبه مو کی وجه دا د ملي زبدا د غزي حق ده کنه د زنا کنزل ورته شوی هغه ته عار ملا شرم کې راوستره غریبا نزان شرم لري کول حق ده ک طلب کوي ټیک ده کني خبره ختمه ويشترط شرط طلب د خزي لانه لان چې حق د خزي ده فلا بد من طلبها كسائر الحقوق نو طلب د خزي ضروری دی لکه باقی حقوق کې هم دغه شان مسلې چې د چا حق هغه مطالبه وکي الوب قاضي کار کوي فین امتنع منه برګور لکه کشری دا سړی من شو خاون قاضي ورته ویل لان ته تیار سزا کولیان شروع کا من شو قاضي به قید کی خاطر څو چې لان نه کړي ترغیب قیدی دا موږ پرون حبس باب ویلو هدايه بيو کی نو تم د دې حواله وکړو اوس بدل ته داغي حواله ورکو یو سړی قاضي کله قید کولی شي واوري درې قید ولګوي کله چې بچا باندې حق لازم شي او حق ثابت شي او پادا کول قادر وی دوا او نه ادا کوي درې قاضي به قید کوي دلته خاون باندې حق لازم شوی دی چې اعلان وکا قادر هم دی او نه کوي قید به کی ترڅو چې دا حق ادایګي نه کړی وورت کوم دی فینم تنا کچری خاون منشو منه دلیان حبس الحاکم بقید کی حتی یلعن تردی چې لعانو کی او یاد سی وی چې دروغ می ویلی غل می خړلې دي نو قاضي به راشه چې به درمانی هدي قذف جاری کو اسی ګوړې به مضبوط وای چې به خزي باندې تهمتونه نه لګید لانه دلیان چې دا وورکنه حبس لپاره درې قیدونه دلیان چې د حق دا یو حق دی مستحق علیه واجب دی په د باندې یو او وقادر علی ایفاء او قادر دی په وفا باندې دوا او بهم نه کوي دا پسې ځان نه کوي نو فیحبس به بده کې وقید شي ترڅو
حتی یاتی تر دې چې خاوند راتګو کې بما باغ حق باندې و علیکم چې په حق خاوند دی او یکذب یا نسبت د دروغو کې خپل نفس ته چې ول دروغ مې ویلي بس به مخزه بری شواله تهمت ختم شو د باندې بحث جاری شي ليرتفع سبب دې لپاره چې سبب لیان خو ختم شي کنه یا لیان ته تیار شو یا سبب لیان ختم کا سبب لیان کله ختميږي چې ځان ته دروغ مې ویلي ور لیان خو لای چې خزې ته خاون وای چې زریشتون کې ما ته دروغ وای چې نه مې دا کړی او خاون او خزه ورته وای چې ته دروغ وای زریشتون کې ما نه دا کړی ته دروغ وای چې کړی دی دا یو بل تکذیب چې کوي کنه او ځان صادقه غني به لیان دا سببي او چې کله ځان تکذیب وکړو سبب ختم تاسو پوهیږئ خزي خاون لیان الفا ټوله قصه وکړه روانه ده خزي ته به واستقله شتی کوا کدینه کول دابم قید کی ځکه وجوهات موجود شو یعنی وجه قید موجود شولا فین امتنانت که خزمانه شولا حبس الحاکم به قید کی حتی طلعنا تر دې چې لیانو کی او یا د خاون تصدیق کی چې رښتې دی ویلې دي په خزه به حج جاری شي او تصدقه لانه حق دلتم وليس حق مستحق واجب دی علی بخزه باندې وهي قادره او دا قادره د پيفا باندې او نه کینو قید کو به فتحبس فيه بده حق وقید کیږي واذا كان زوج عبدا او كافرا دوا او محدودا في قذف دري فقذف امراته فعليه الحد برغور یلکا توجه من ویلیو دواړه به اهلی شهادت وی ویلی مو کنه به بلیان وی نو کچری خاون غلامو مریسب اهل شهادت څو کې دا منګ بل پرون نه خابل پرون هدايه به یو کې ویلې دي دی هټول ګوري عاقل بالغ حر مسلمان عاقل بالغ حر مسلمان ناراضي ورلا کچری حر نو غلامو اهل شهادت نه دي یا مسلمان نو کافرو او ور سره عدالت بمبکی څه بمبکی وی عدالت دوا دریم کڅوک محدود فی القذفین وبرګور الکا هدا چاته زنا کنزلی کړي دی او دی خو ګوره کنه دی خو ګوره یار نړم را لوچو دې غرکا یو چې یو سړي چاته د زنا کنزل کړي او نه د ثابت کړي دغه سړي بس سیکوړي وهل کیږي 80 جلدتن اور بس الله پاک سوئی ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا دغه گواہی بنه قبل وي موږ حناف وي د اهل شهادت نه ختم شو نو کدا خاون مخ کې او پر دغه شنه سیکوړي وهل شوی د قذف به جاری شوی نو خاون غلامو کافرو یا هدي قذف به مخ کې جاری شوی به خزه د زنا کنزل وکړه اوس خاون اهل شهادت دی نه لیان بنه کیږي نو څه وای کیږي حد په جاری کې او پر به اسی کوړي وای پوهیږي کنه واذا كان زوج کله چې خاون عبدا غلام او کافرن کافرو او محدودو في قذف فقذف امراته خزته کنزل وکړلې فعليه الحد بوي لانه تعذر اللعان متعذر دی ولی متعذر دی اهل شهادت نه کنه او دا تعذر د چا په وجه راغله خاون په وجه باندې حد په جاری کوي لمانن د یومانی د وجه نه تعذر د لعان د من جهه چا په خاون کې موجوده ده چاله شهادت نه نو چې کله توجه اصل حکم خود هدي قذفو او من لیان تر وختیو نشد لیان قسنه کی او پس باصل تلال شو ما جاز لعذر بطلب زوال دا خود عذر په جمانیو خذو خاونو لیانو چې لیان نه کې واپس اصل تلال شي فيصار الى الموجب الاصلي تبلال شو وهو الثابت بقوله تعالى او ده هدي قذب ده ثابت دي الله تعالی بدی قول باندې والذین يرمون المحصنات الایا واللعان چې خلفنا عنه ده خلیفہ ده داغینه کله کې دل وصل ده بزو وان كان من اهل الشهاده برغور الکا کچری خز اهل شهادت سړی اهل شهادت وو اور بالغ مسلمان صحیح سړی ده توجه خز اهل شهادت نه ده څه مطلب وین زدا یا کافر ده یا الګ مخ کې مسله کې خاون کافر دی دا لک وضاحت پکارو کا د مسلمان خزه خو خاون کافر نشي جوړېدل یار جوړېدې شي نڅن کافر دی جوابداري مولوی صاحب دواړه کافرانی خزه مسلمان شوللا خاون باندې حکمدار قاضي په خاون اسلام پیش کوي مخ کې ویلو کنه دا غینه مخ کې دی خاون خزه د زنا کنزل وکړه دا صورت توګه
کني به نه جوړيږي. بهرحال راځي خاون اهل شهادت دې خزانه د څه مطلب وینځه ده کافر ده ای مخکې چاته د زنا کنزل کړي نه و ثابت کړي او به په هدي غضب جاری شوی او یا خزه داسې وا چې بس د دې قاذب چې به په هغه هدي غضب نه جاری کېدل نو که خاون ورته وکم هدي غضب کم نائب دی لیان هم نه کیږي نو به وڅ کیږي راځي ورلا وان کان کشریو خون من اهل الشهادت وهي داخذ چې و دا وینځوا او کافرتون کافروا او یعنی سیانه يهودنه وا او محدوده فی قذف وا او كانت یو و داخذ ممن دا غشانه لا يحد قاذفها چې دغه قاذف باندې حد نه جاری کېدل دا کوم صورت ایمانه ماشومه وخذات یا لیوانه وا یو پیر په ماشوم یو پیر د واده نه مخکې زنا کړي واسو کوړي وحل شوی دا دا غسړې صحیح وای نو په دې صورتونو کې راځي ول بیان کانت صبیتن او مجنونتن او زانیتن نو به حکم بای په خاون باندې حد وی او نه به لیان وی فلا حد علی ولا لیانا وللین اعدام اهلیت الشهادت زکه حد بارا ام شهادت ضروری دی لیان د بارم څه مطلب حد د بارا یعنی چاته چې د کنزل کړي دی هغه به اهل شهادت وی علاوه د قاذب باندې هدي قذب جاری کیږي ولا به بخون باندې خاون سره لیان مسله وی نه رسې په لکه لین اعدام اهلیت الشهادت او دی اخیرو کې وعدم الاحسان فی جانبها خزه محسن نه ده کنه چې زنا یې کړي دا خزه نه ده احسان طریب را روان دي صبر ورته کوخه وامتناع اللعان لمانا من جهتها سوال توجه مخکې مسله کې هو لعان نو حد قذب په خاون جاری کېدلو کنه دلته لعان هم دلری کو سم دلری کو حدم جواب التا لعان د خاون د وجنه لري شوی ناسل تلاړو دلته خدای لعان د خزې د وجنه لري شوی دی خاون وایي چې لعان ته بهر حال تیاری ما نه دي قذب مجاری کوي ته تیاری ما خدا صحیح ودا نه د صحیح خو نه مزي موار کنه پیږي پی امتناع لنډه دا قاعده دا شول کې امتیاز د لعان د خاوند د سیړو حد قذب به جاری کیږي او که امتناع د لعان د خزه د سیړوا نو به حد هم نه جاری کیږي امتناع د لعان لمانا من جهه هذه فيسقط الحد بثابت شي البته دا به موږ ان شاء الله راشي حد خو هم نوي لعان بم نوي د سړي چې خزه ته کنزل کړي د دې سره وڅکو دلته به تعذير وي امنګ چې وایو بکونه به ته ډانګې منډي هغه بدلته ښه خمزیدار ډانګې به ولوګوري د باڼه سواله او ته وي بچ چې کول بس دي سوري کې ولا کوا او د دې دوه ورځې ستابه د کونه کې قائم او دایم وي وګورئ فيسقط الحد بساقط شي كما اذا صدقته لکه څنګه چې خزه بغیر تصدیق کی چې او رښتې دی ویلي زنا مې کړی دا به حدم ساقطيږي لعان هم ختميږي ولسل في ذلك دلیل څه دی ولې لعان ختمه قول د نبی عليه الصلاه والسلام دی اربعه د حضرت عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده دا مشهور سند دی او سیدار چې دا مقبول سند دی حضرت لیکلی دی دا مقبول سند دی عمرو ابن شعيب د خپل پلار نه روایت کوي او پلار عن جدي د خپل نیکنه کوي د امر د نیکنه نه کوي عمرو ابن شعيب عن ابي پلار یې څوک د شعيب پلار عبد الله بن عمرو بن العاص ته هغه عمرو بن العاص نه روایت کوي تیر شي د دینه ولسل في ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام دي نبی عليه السلام فرمایي څلور خزيدي لا لعان بينهم وبين ازواجهم څلور چې داغو او د خاوندانو ترمنځ لعان نکېږي اليهودیت یو یهودانه ده چې خاوند ورته د زنا نسبت وکي یو نصرایانه ده تحت المسلم چې وي دریم والمملوکه ده تحت الحر چې وي وینځي ته چې وایي استازینا کړي بل حر چې تحت المملوک چې خاوند ورته وایي غلام خاوند دی تازینا کړي ده به تشهد لعان نه ده بهرحال لعان بنوي ولو كان محدودين في قذب ملي سب کدواړه په حد قذب کې حد شوی یو پیرا خذهم خاونهم وذ په خاون حد جاری کیږي ولی امتناع د خاوند تر خزه طرفم ده خو د چا د طرفم ده خاوند د باندې نشي کولای چې خلیان ته تیاری ملنجه دی کړه حاجی صاحب وته وي پتا کې ملنجه ده او استاد لانجی په وجه پتا حد دی راځه د خیر سره ملا دی برابر وا او صفت د لعان ووري ټول برګوري لکه انتي آسان
صفت د لعان داري یعنی کیفیت د لعان قاضي به د خاون شروع کی څلور پیری به خاون وي اشهد بالله انی لمن الصادقین زماري ز الله گوا کوم دا قسم دی چې زه رښتیا وایم په کنزلو کې کمی چې دی خزي ته کړی دی پنځم بیره وي په ما دي د الله لعنت وي څلور بیری به خزه وي دنه بس چې اشهد بالله ز الله گوا کوم چې دا سړی دا دروغجن نه دی کم کنزلې چې ماته کړی پنځم بیره کې به وي کې رښتون کو نه په ما دي د الله غضب وګوري وتا صفت دلیان داده ایب تدی القاضی به ابتداو کی د زوجنا فیشهدو هغه قسم ور کی په شهادت باندې الله حاضر ول قسمی کا 4 مرات دبر الله ان شاء الله ایمان کی یقول ویب فی كل مره اشهد بالله انی لمن الصادقین فيما باغ کنزلو کی رمیتها چ کنزل ما خذت رمی فيما باغ شکی چشتلی د خزما به په هغه باندې معنا کنزل موتکلی من الزنا نسبت موتکلی ويقول في الخامسه کی بو لعنت الله علیه لعنت الله دی بدی یعنی پماوی ان کان من الکاذبین کی شری دای دروجن کو نه یعنی زد دروجن کو نه ما فيما باغ کنزلو کی رما چا کنزل ما کلی دی ها خزیتا به من الزنا به خزما اشتلی د به پاغي یعنی زنا شي تاسو پیګه کنه بدی ترجمه باندې فيما باغ کنزلو کی رما چې دی سړی کلی ځان بیا دی ها خزیتا به د ما تزم راجی دی او من د غما بیان کوي زنا اشتل مکم کړي یشیر الیها اشاره بکې دی فی جميع ذلك خزت به اشاره کوي خادي ها کی ثم تشهد المرأة ببغوي خزور کی 4 مرات تقول وي في كل مره اشهد بالله انه دخون چل من الكاذبين فيما باغ کنزلو کی رما چې دی خون کړي دی ماتا به دغه کنزل من بیان کوي یعنی د زنا کنزل وتقول في الخامسه غضب الله عليه ان كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا والاصل فيه ما تلونه اصل دلیل بدی لیان کیا غره چې کوم تلاوت کو دنسنا وروا الحسن عن ابي حنيفه تعلق برګوري امام سیم نے امام حسن روایت کړی دي چرمه توها بنوي مخاطب ضمیر بر صيغه براوړي رمي تو کی زماري دا ز الله گوا کوم سړې بوي چې زه درشتون کنه ما باغ کنزلو کې کمی چې تا تکړی د سی بوي کمی چې اغه تکړی نه بوي کمی چې تا تکړی یاتی خوان براته کی بلفظ د مواجهت باندې یقول وای بفيما رميت کی به من الزنا وجه سلام ليس لانه دا مخاطب ضمیر چې د مواجهت د اقطاع د احتمالات کټ کی وجد ما ذکر فی الكتاب صدا اغه وجدا د مولوی صاحب چې سید غایب ضمیر دی ها خور سره ور سره اشاره ور سره د کنه اغه کزیتا اشاره بلاس باندې ور سره اشاره کوي چې لفظ د مغایبت اذا انضمت الیها کله چې زم شدي سره اشاره ان قطع الاحتمال ور سره کټ کیږي قال د قدرت مولا فرمای و اذا التانا لا تقوا الفرق برګور یلکا چې کله لعان وشي کنه منګه سبا ته سټ کو سبا زیرت روز د بین پوره کیږي لک پانه راوړوي تاسو سمویل کو نه مخوځوي تاسو قشان کوي د وسانو ز چې څکو مزاق سینما انی ارى ما لا ترون شیطان ویلو خزیدل تا سر مفهوم به ما وخت شه لگا کله چې لعان وشو نو بیا امام ظفر رحمه الله وی نفس لعان سره بس قصه راځي او خوان ختمه جدا امون وایو نه چې ال بجدا کیږي چې قاضي تفریق راولي پوهنه شي به متوقع و اذا تعانا لا تقول فرقته فرقت دواقی کیږي حتی يفرق القاضي تر دې چې قاضي تفریق راولي دوړو ترمنځ امام ظفر رحمه الله فرمای تقو فرقت واقع کیږي بتلاعنهما نفس تلاعن باندې ولی مليس کله چې لعان وشو دوړه به یو بل حرام بس خپل فرقت را لې لانه لعان چې تثبت الحرمه المؤبده ده حرمت مؤبده ثابته ده حدیث نه ثابته ده حدیث به ان شاء الله زر تر زر وایو المتلاعنان لا يجتمعان ابدا دا به وایو خیر سره کم زه دي
ولنه موږ د بار دلیل لاره مولوی صاحب لیان سره نفس حرمت را لې نفس سره لې چې کله حرمت را لې نو خاون خزا په امساک بالمعروف وسنه شي کولای په صحیح طریقې نشي ساتلې چې داغه حق ادا کوي او حلال دی ورلنی شي او پریدیم نه نو قاضي به داغه په ځای وزري کې خزه ولتی خزه به جدا کی وګورئ ولنا ثبوت د حرمت چې بفوات الامساک را لې چې دا خاون خزه ځان سره ساتل بالمعروف طریقه باندې فوت شولتی نشي نو فیلزم وس لازم بشي تسریح بالاحسان په صحیح طریقه پر خودل نو فیدم تنا چې کلا خاون من شو د په صحیح طریقې د پر خودلونه نه بل قاضي به ودرېږي په زید خاون دفعا للظلم دې ربره چې د خزنه ظلم لري کی او د ازمن خبره چې دا دل علیه قول ذلك الملاعن په دې باندې دغه ملاعن قولم دلالت کوي څنګه نبی له صلوات و سلام ته وای چې ما به دې دروغ ویلي دي نبی له سلام ته وای امسکها ځان سره وساته چې دروغ دی ویلي به خزه نه جدا کیږي درنه کنه وته څه وای بعد اللعان ورته وای کچری زه ساتمنه په ما طلاقه ور طلاق و تور کو بعد اللعان نکلیان سره جدا شوی وي طلاق واقع کیدو جدا واقع کیدو لکه د دلیان نه بس طلاق واقع کیږي معلومیږي چې لا قاضي تفریق نه دی کړي نو لانه د جدا پوه نه شوی بیا اورا دلالت کی بدیمانی قول دغه ملاعن او امیر العجلانی عند النبي صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا قول وکړو کذبت علیها یا رسول الله ما چې ویلو دي زنا کړي دا مې دروغ ویلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب کوي امسکها بس به ځان سره وساته ولی دروغ تهمتونه بلګي ځان نه خامخا جدا کې جواب کې څه وی ان امسکتها فهي طالق ثلاثا دای کله ویلو قاله بعد اللعان ویلو نو معلومیږي چې طلاق واقع کیږي بعد اللعان نه لا تفریقه نه دراغلي کله برازي قاضي راولي دا خبره مې شروع کې کړې و طلاق کوم یو واقع کیږي لعان سره لکه طلاق باین وتكون الفرقه تطليقه باينه عند ابي حنيفه رحمه الله ومحمد رحمه الله ولي لان فعل القاضي چې دی فعل القاضي چاته منسوب دی خاون ته ګوي چې خاون جدا کړه او خاون چې جدا کینو طلاقي نو که قاضي د خاون د طرف جدا کړم څه وي خو مکمل جدائی باین راځي نو ځکه باین شو طلاق ولی شو لکه طلاق خاون ور کوي ځکه قاضي د خاون په ځای ولاړ دی ګوي چې خاون جدا کړه نو طلاق ځکه شو باین ولی شو جدائی باین نه غیر راځي نه ځکه فعل قاضي دا منسوب دی خاون ته کما فی العینین مسله را روانه ده لکه عینین کې لکه فرمان کې عینین مسله را روانه ده سرینه چې کار نه کیږي او قاضي د خزه او د خاون ترمنځ جداواله راولي هم باینی